اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم اور تمہارے رب نے فرمایا کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا. اللہ سے فرمائیں چې تاسو زمانه دعا غواړئ تاسو زمانه دعا غواړئ زه بس تاسو دعاګانې قبلوم و چې نه غواړئ نو بیا به څه قبول شي و چې وغواړئ نو څه کېږي قبلیږي. اوس د دعا ویل کېږي څه ته معنی څه ده نو دا د عربی لفظ دی او معنی څه ده لغوي معنی غوښتل او اواز کول او په شریعت اصطلاح کې څه ویل کېږي چې الله تعالی نه د بندګۍ په طور باندې د خپل حاجات او ضرورتو غوښتل دې ته دعا ویل کېږي. یعنی دعا چې دا یو تاسو ځان پته پوهه کوي دا یو حکم دی خو دعا ته ولې ویل کېږي ځکه چې دا موږ د الله نه غواړو او الله خو په موږ باندې زموږ رب دی پوه شولې نو موږ داسې نشو کولی چې الله ته مانه داسې وکړي بلکې موږ دعا غواړو چې الله زموږ دا کار وکړي پوه شولې نو چې د مشر کس نه څه غواړي نو هغه څه دی لکه مطلب د رب نه څه غواړي هغه څه دی به دعا وایي دا حکم نه دی دا د حکم یو قسم دی حکم یو قسم دی مثلا زه د پلان کې دا شیز وکړه دا کار وکړه نو دا حکم شو اوس د الله نه الله دې ته حکم نشو بلکې ته څه وایي دعا وایي پوه شولې. اوس دعا چې دا نو دا د ډېر زیات اهمیت دی دا دې ته د عبادت مغز ویلې څنګه مثلا یو چغجی یونګه ماته کو پای کم مغزي نو مقصد خو سره چغجی دی هغه مغز دی چغجی نه دی کنه نو عبادت هم مقصد سره هغه مغز دی پوه شولې. او یو بندگی اظهارول بندگی پکې ظاهرول چې مثلا او یا الله زه خو عاجزه بنده یم زه خو څنګه نشم کولی په زندګۍ په هر معامله کې په هر مشکل حاجت کې الله تعالی طرف ته رجوع کول دا یو اهم ترین عبادت دی. دغه ګوره څه خلک چې دین هغوی د کافران چې دین هغوی بوتانو طرف ته متوجه شي او د مسلمان چاته لاړ شي مسلمان ته چې ضرورت راشي نو هغه الله ته متوجه شي پوه شولې دا سره یو اهم ترین عبادت دی. وس کومونږ بوتان وغیره ته تلو نو بیا خو ټیک نه وکړ پوه شو عبادت ورته ولې ویل کېږي دوا ځکه چې دا د مشکل ترین کې ته الله یاد کو او الله حقدار دی چې ته یاد کړې دي. ها ټول انسانان د الله پاک ته محتاج دي نو په دې زمانه د الله پاک بندگی او دا ډېر ضروري خبره ده او ټول خپل حاجتونه چې الله طرف هر کس چې دی هغه د خپل حق چې دی نو مطالبه کوي چې ته مثلا د یو انسان مال خپل حق الله چې دی کنه په ماته خپل خوشالي او انسان خپکیږي پوه شوې ته مثلا یو مرګ نه بادشاہ دی نو خپل ماسخونه دا مطالبه کوي بلکې الله خپل حق میلاو شي تو ماته خپل خپل بچانا استاد دې شاګردان دې استادانو چې موږ خپل حق ملو الله هر طرف ته موږ خوشاليږي کو غلام دې نو آقا دې غلام نه مرګري نه مور خپل بچونه بچي د مور خپل نه پوه دا ټول توي ما حق راکړه ما حق مال راکړه کومه دا ټول څه نه دی کړی چې کوم باندې چا حق دې ټول نه سیوا او څوک دې او اوسط حقوق دې او د دعا نن به موږ د الله پاک چې موږ نه کوم حقوق دي هغه به او چې علم را تراشي نو دا هغه نه بعد بیا به عمل کولې چې دا څه پته نه پاغه باندې هغه به عمل کوي مثلا چا دا پته نه چې پر موږ چې دین فرض دي پنځه وخت نه فرض دي دا چا ته پته نه نه هغه پنځه وخت مسعود اولمبه با علم مزکای او نږدې په دې معنی کوی بیا بلاغې نه بعد باغې باندې څه عمل کوي نن موږ حقوق الله ورکه وایو ختمول ولا سو حقوق الله مطلب څه دی د حقوق الله نه هغه خبره یا هغه کارونه مراد دي چې کوم د الله پاک د خاطر په انسان باندې واجب شوی دي او خپل امت لپاره کوی شي دوا غوښتل ترغیب ورکاو لکه ټول نړۍ حق په انسان باندې د الله پاک سره پیغمبر اسلام فرمایي چې مونږه دا پیژنو
چې د عبادت لایق صرف او صرف الله دی دا غتره هیڅ څوک نشته په عبادت کې موږ الله پاک سره هیڅ څوک شریک نه جوړو لمبې حق دا موږ باندې کوئی فرق دا کجان الله پاک خالق د پیدایش څوک پیدا کول والا څوک دی الله او مالک او رازق او چې چاته د شرام ورته نظام کې تمام اسباب عقیده تو پیرا او سمای او ځان یو پرې کوټه بدن کې سلوټ 15 کوټه بدن ځان په نو بیا د دې دا په دې د مطلب مجربه پتی او دې په دې یو مجبور کې نه مصیبتونه کله شي مصیبت راځي ته او هغه بیا د ټول ماجرا صورت نه کوئی او د کشان چې بیا د اورېدلو طاقت راکړي د لیدلو او د کوئی عقل او شعور ځوان راکړي په دین باندې پورا عمل کوي الله پاک عمل کوي او بیا د ټول دنیا کې د ښکاری دا ټول الله پاک د انسانانو لپاره د فائدې لپاره د ټول کائنات کې نور دنیا د غلامانه د خلکو د غلامانه ځان ټول واحد ذریعہ حقدار دا کې دا ټول چې د دنیا د فائدې کې عمل کار کوي د نزول د فائدې پورا عمل کوي او الله پاک خدا هر څومره لپاره پیدا کړی دا ټول کائنات د انسان لپاره مسلمان لپاره پیدا کړی دي وته دا دان الله پاک تنظیم کول له اته ته دا اته هونه کو سره لپاره کړی دي وسه بل حدیث کې دي چې د دې لپاره کړی دي چې انسان نه او انسان نو پیدا حاصلېږي او انسان بیا څه عبادت کوي ولې چې الله فرمایي ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون چې ما الله پاک فرمایي چې ما انسانان او جنات دې لپاره پیدا کړی دي چې زما عبادت دا لپاره نه پیدا کړی دنیا ته لاړ شي دنیا کې کله مرضی من منشا کې نه بلکې زما عبادت کوي بل چا عبادت با نه کوي بل چا تبصر نه کوي بل چا نه غواړي نه چې غواړي نه زمانه بس غواړي دوا کوي زمانه مطلب عبادت کې زما عبادت کوي پوه شئ تاسو پوه شئ وس الله پاک د ځان انسانانو تقاضا سره چې انسان په ځمکه باندې د الله پاک بندګي وکړي پوه شئ او د بندا حیثیت او جمانه الله پاک نو باندې د حقوق واجب شوي لکه مثلا دلته کې چې ته نه غواړې د الله نه پوه شئ وس تاسو یو کس خو کی دا هغه وخت بیا منې کوي هغه سره بیا ته کوشش کوي چې زه کوم دا څنګه الله پاک موږ باندې څه کړی احسانات انعامات راغلي وس هغه انعامات تقاضا ده چې موږ الله پاک بندګي وکړو دا حقوق چې دي هغه ادا کړو وسنګ تاسو موږ چې الله پاک سره شریک نه جوړول په الله پاک باندې ایمان راوړل الله پاک یو منزل پیغمبر اسلام او بل حق دې الله پاک عبادت ہدایت مونږ فرمایلی دي دا هغه نه علاوه بل عبادت نه کول عبادت کې هر سره رضی الله عنه مونږ راځي روزه زکات هر څه راځي عبادت کوي کوئی شریک بل حق دان دې چې موږ د الله پاک شکر ادا کړو کوم نعمتونه راکړي چې دې موږ شکر ادا کړو دعا کې نه هغه د الله پاک پیغمبر اسلام فرمایي کړي وای شنو او پیغمبر اسلام د الله پاک سره محبت کوي ولې کوي نو پیغمبر اسلام فرمایي الله پاک تاسو له نعمتونو عطا کړی درکړي مثلا تا ډېر زر کوي او دا هغه بیا هغه نعمتونه چې د ځلن اقرار او ګلانه چې په جبه باندې بزره کې شکر ادا کوي چې په جبه باندې اقرار وکړي چې الله پاک باندې دان نعمتونه راکړي سترګې راکړي غوونه راکړي پوزا صحت را برابر راکړي خو شي او ایست تکلیف را من نشتا دا څه د الله پاک پر من شکر ادا کو او د شکر غاټه راځي بیا سره هغه دار چې الله پاک عبادت یو کس شکر ادا کوم سبحان الله الحمدلله وایم دا شکر دی خو غاټه درجه سره چې ته د الله پاک د منشا ژوندۍ ته راځي
خان نو هغه ته خو څو د دوا په زمانه کې اوس مثلا یو روټي او یا نعمتونو د خیال سبحان الله الحمدلله دا وایي خو غټ مستری جا الله پاک عبادت وکړو په الله پاک قسم باندې خوشالي پیغمبر اسلام باندې درود شریف ولېګل او بیا پیغمبر اسلام هغه ته आवाज وکړو او دان د الله حق ته کنه تاسو مخکمه وي دان د الله حق ته کوم ضرورتونه دي هغه موږ څه چانه غواړو نه غواړو الله پاک نه علاوه دې چا د پاره چانه نه غواړو او د الله پاک په غوښتلو باندې خوشالي نو یو انسان دی هغه نه ته یو رسو غواړي بل رسو غواړي بیا بل څه انکار وکړو او الله پاک ته خوشالي او د مشکلاتو او د مثلا د اسمانه کوم ضرورتونو پوره کول والا څوک دي صرف هغه الله نوري څوک دنیا کې نشته نه په آخر بلکې څوک دي صرف الله دی موږ خلکو انسانانو ته خپل فریادونه وکړو خپل فریادونه موږ ته کې الله ته فریاد پوه مونږه الله ته په مانځ کې ودرېږو په دوا کې بیا څه واړو دوا کې بیا الله پاک ته فریاد وکړو چې الله ما دا مصیبت دي دا پریشانی ده دې پلان کې را سره دا څه پلان کې را سره دا څه پړنیا مثلا هر څنګه چې نه فریادونه دې موږ صرف چاته کې دوه الله ته کې الله ته خوشالي انسان ته انساني ځان کار کوي بل ودا د نفع او نقصان تاسو مسعود مالک څوک چې صرف الله دی او دا کسان د زندګۍ د مرګ دا غفلات کې دا غم خوشالي دا غفلات کې دا بیا موږ بل چاته ویلو بلکې چاته به کو ظالمینه ته الله تبارک او تعالی اوس موږ ته پکار دي چې موږ د الله پاک علاوه هیڅ د نفع او نقصان مالک نه ګڼو او د الله نه علاوه بل چا نه لري پیغمبر اسلام باندې درود او د ټول چې کوم امیدونه دي دا د الله پاک سره وابسته دي سره غوښتل نه دي پکار او وای شو داسې هغه باندې الله باندې بروتو کوئی شوی و د چانه نه یریدل دا نه چې ته مثلا وایي چې د استاد نه یریږم مثلا یو کس د استاد نه یریږي د استاد مخې ته بېادبي کوي نه د استاد نه د چانه دنیا کې نه یریږي د استادانو د مشرانو دوی بس کې قدر کوي خیال بیا کوي ادب احترام پوه شوې او دا څو خبرې دا د الله پاک حقوق دي په دا بې پېژندل یادول او بیا په دې معنی عمل کول الله دې باندې توفیق بلکې خو سوچ سمجھ سره چې او زه یو رب ته لګیایم یو ذات ته ما مخې ته هغه ته زه لګیایم یو ذات ته چې هغه زما دوا قبلي هغه ته زه لګیایم سوچتا قبولولو والا کار کولو والا زما دواګانې سر ته رسولو والا سوچتا هغه ته دوا غواړم داسې داسې نه چې مطلب تارا شرک کړي یا لاس ښکته کړي یا لاس داسې کړي نه داسې لاس اوچتول چې هغه ستا د سینې سره سینې نه اوچتي داسې ډېر نه داسې لاندې بلکې د سینې مخامخ او دواړه لاسونه یو ځای کول داسې ګول لپه غوندې ته جوړول ها اوس دعا چې دی نه هغه بار بار کول دا نه چې مطلب ته یو پر دوا غواړې بیا چې نه کېږي بس دینه بعد نه غواړم نه کوي به دعا چې دی نه بل دوا غوښتلو والا چې دی نه هغه په زړه هغه په خېټه کې حرام نه یا په کپڑے بدن باندې حرام وغیرہ نه الا قبليږي وستا پړه کې ستا په خېټه کې چې مثلا چې دی نه هغه کې حرام پراته دي یا بد کپړو نو بیا ستا دوا قبليږي نه غواړي ها نو تاسو ما سوې چې حرام چې دی نه ځان ساتل لدینا چې یو لقمان ستا په خېټه کې حرام لاړه د سولې خورځي چې ستا عبادت نه قبليږي ها نو چې یو لقمان دې هم سری په خېټه کې هغه ستا سولې خورځي موزه عبادت نه کیږي دا آداب ویل د دوا د پاره نو دا دوا د چانه غوښتل مخکې ویل شو چې د الله نه غوښتل پوه شئ او خپه کثرت سره غوښتل او خپه یقین او امید سره د یری د الله نه او داسې پوخ یقین چې بس زما د دوا به همها قبليږي په توجه سره پوه شئ چې کله په توجه سره نه ته ټول مر دواګانې غواړي خو ستا دوا قبول بنشي او کنه په توجه سره نو بیا الله پاک قبلوي پوه شئ وس داسې اوقات دي چې هغه کې په حدیثو کې راغلي دي چې په هغه کې دواګانې زر قبليږي یعنی هر ټیم کې دوا قبليږي دا نه چې مطلب ته اوس یو ټیم ته انتظار کوي خو یو څو ټیمونه داسې دي چې په هغه کې دواګانې ډېر زیات زر قبليږي
مثلا د مانځه او د اذان او د اقامت په میس کې کم وخت د باران چې کم ټیم کېږي هغه ټیم کې د تهجد ټیم کې تهجد وخت کې او دا کشان په سفر کې مریض دوا قبلېږي چې کوم مریض د لاړ شي هلته کې هغو ته وایي ته دوا وکړئ تاسو هم ورته کوئ تاسو ته منګي او یو مسلمان موجود نه دی ستا سره خواته او ته د هغه لپاره دواګانې غواړې د هغه باره کې ډېره زر قبلېږي مثلا ته دوا غواړې چې پلانکي ملګری چې دی نه الله پاک ته د هغه مشکلات حل کړي نو الله پاک د هغه دوا چې دی ستا دوا قبلي او فرشتې وایي پې آمین او بل چې دی نه فرشتې وایي چې الله پاک چې دی نه ستا دا قشان حاجتونه برابر کړي مثلا ته د یو ملګري دپاره دوا غواړې چې هغه مصیبت کې راګرځي چې الله زما نه پلانکي ملګری چې دی نو هغه ټیک کړي صحت ورته ورکړي نو فرشتې وایي چې ستانګ دی الله پاک چې صحتونه مشکلات پریشانۍ هر څه حل کړي دا کم ټایم کې چې ستا یو ملګري نی او ته د هغه دپاره دواګانې غواړي پوه شولې ښه اوس پته ولګېده چې مونږ به دوا د چا نه غواړو صرف او صرف الله نه غواړو او بار بار به غواړو پوه شولې د خپلو زموږ د کارونو سمولو والا زموږ مصیبتونو پریشانو خړ کولو والا صرف رب دی نه چې صرف رب دی نه هغه نه به دوا غواړو د بل چا نه به دوا نه غواړو